خبرې کوي او دغه چې کوم هغه د اسلام دی دا د کمزور کولو کوشش کوي. انشاءالله اسلام ډېر یو مضبوط مذهب دی و دا هېڅکله ونه کړی شي دا دو کم کوشش دی ناکام کوشش دی و دا کله ډنمارک والا دا شی نه وکړي اوس یې فرانس والا وکړل. نو موږ مقصد دا دی چې موږ ماشومان موږ راتلونکي نسلونه دغه شي نه خبر وي چې پیغمبر علیه السلام زموږ یو جلالقدر پیغمبر دی و هغه چې کومې حملې په بهر نه کېږي غیر مسلم کوم سازشونه کوي چې هغه ته موږ ذهني تیار وو ځکه چې اوس به بیا مخ کېږي وروستو نورې خبرې ډېرې راسي نو دا پروګرام ځکه هم ضروري دی چې ماشومان یې موږ ته خبر شي. بل د پروګرام غټ مقصد دا دی چې موږ ماشومان څه ومږي یو مجسمه ساز وي چې کومې مجسمې جوړوي دا هغه جوړوي د تیږو نه د مختلفو شیانو نه او یې چې په کاڼي کې تصویر موجود وي و د هغې پاره صرف تراشل ضروري. بچې تاسو کې هر قسم ماشوم شته هر قسم ماشوم شته دی تاسو کې چې ښه خانم کېدی شي تاسو کې ښه ډاکټر هم کېدی شي تاسو کې ښه استاد هم کېدی شي تاسو کې ښه انجینیر هم کېدی شي او تا کې یو ښه سیاستدان هم کېدی شي خو هغه ته څه شی دی تاسو د پالش ضرورت دی. پالش څوک کوي دا استاد کوي. تاسو چې اوس ځنه انشاءالله په دغه سرګرمو کې حصې اخلو و دغه پروګرامونه کوو نو انشاءالله تاسو کې دا صلاحیت پیدا شي چې تاسو خپل پیغام بل ته رسولی شو. ټول نه سخته خبره دا ده چې ته خپل پیغام بل ته څنګه رسوې د خلکو مخکې ورته څنګه ودرېږې د ملګریو مخکې ورته څنګه خبره کوې. اکثر ماشوم دغه جشن کې مې سوسایي چې راپېرونه خواندي دغه نه لکه ښه ماشوم یې چې زه څه وایم خو دنه نه شو چې دی خو تکړه ماشوم هغه دی تکړه سړی هغه دی تکړه مشر هغه دی چې هر اوچت شي او خپلې خبرې خپل پیغام بل ته ورسوي. نو د موږ د پروګرام مقصد هم دا و چې د ماشومانو موږ ته تکړه شي. څه حالات دغه شان دی ګنې ما خو ډېر ښکلي پروګرام بیا زړه و خو بس کرونا د الله ټولې دنیا نه ورکه کړي دا ونه وایي چې مسلمان نه یې ورکه کړي ټولې دنیا نه یې ورکه کړي ځکه چې دا کرونا بیماري موږ له هغه نه راغلې مسلمان نه غیر مسلم نه راغله نو الله یې دغه دنیا نه ورکه کړي. کنې مو ډېر ښه پروګرامات و ډېر ښه سوچ مې لرلو یو غټ پروګرام مې کولو دا کړکوشتې چې څومره خلک دي مشر او کشر مو دې ته راوستل و سکول مو ورته وښایلو چې موږ سره سکول کې ماشومان شته موږ داسې ورته سبا وښیو موږ یې داسې تربیات کوو ځکه چې اوس به موږ سکول پټ دی خو په پروګرامونو کې موږ راوبسلو خلکو له احساس ورکولو خو کرونا داسې تکلیف جوړ کړو چې دا شی نو مکمل په باندې ولګېد. انعامات ما راوړل چې کوم پوزیشنونه اخیستي الحمدلله کوم تېر امتحان چې شوی دی په غونډ هغه کې ریزلټ کې مو کړی دی نو شاګرد چې کوم سکول دی غټ سکول دی موږ په هغه کې غونډو پرېښو کې تقریبا 300-400 ویل کېږي نو هغه ریزلټ مو په خپله تیار کړو نو هغه ریزلټ چې کوم 18 کسان وي په 18 کسان کې هغه سره مو خپل ماشومان کتل 12 پوزیشن کې مو خپل سکول شاګرد سکول په پوزیشنونو کې زه مخکې وم هغه یې مو ناکام اخیستی و. اصل وجه وه چې دا موږ سره استادان کوم دي حاجي صاحب دی محنتي دی خپل محنت کوي کري صاحب دی ماشومانو سره محنت کوي نو انشاءالله موږ سکولو مخکې ځي هغې پوره مو پروګرام هغه کولو خو بس د حالات داسې راجوړ شول ښه غټ پروګرام انعامات او باقاعده ترتیب مې جوړولو خو هغې حالات ګډوډ راباندې الله دې وکړي چې د بیماري را ختم شي و دا مسله بس نوره نه وي ځکه چې دا ډېر ټولې ادارې یې خرابې کړې دغه کرونا یې سره ترقي کار نه کېږي هر زوی یې ودرولو خصوصي موږ تعلیمي محکمه چې کوم د تعلیم والا دا یې ډېره خرابه کړه. د شاګرد سکول هم تقریبا 2 هفته مخکې یو 15 شپې ورځې هم بند کړی و چې دا ماشومان کې بیمار وو نو دغه یې پره تاسو دا وکړو بچې تاسو د وګورئ قبلېږي چې دغه مسله الله زر د ملک نه دغه دنیا نه ورکه کړي چې دا کومې سرګرمي دي کم دغه کارونه دي بیا به حل وساتو و انشاءالله که ژوند و انشاءالله همداسې مخکې پروګرامات وکړو د کرونا ختم شي غټ پروګرامونه وکړو و زه د دغه پلیټفارم نه د سکول نه د کړکوشتو خلکو ته دا یو سوال کوم چې د ماشومان موږ له راولګو تاسې راشو د موږ د سکول وکړو چې څه پوزیشن یا ماشومان نه پوښتنې وکړو حالات وکړو ځکه چې اوس یې علي مجل ته لګو یا خیبر ولې لګو خاص کر د پنځمه پېړۍ کې ماشومان دي دا وړوکي په یخنۍ کې نشي تللی ګاډي مساله وي شل قسمه مسالې د سکول نه یې راولګو تاسو یې ماحول وکړو په خپله یې وکړو چې څنګه سبب کې شته نشته کې الحمدلله ښه زبردست سبق یې موږ په هغه کې ښه استادان محنت کوي ښه تکړه ماشومان دي موږ انشاءالله بل امتحان چې کېږي انشاءالله پاکې موږ پوزیشن نه اخلو دا محنت به جاري وساري ساتو. د کري صاحب زه ډېره شکریه ادا کوم په پروګرام کې لکه مین هغه ځکه ده چې ماشومان یې تیار کړل ډېره